د علي شاه 007 مور سنن شاه چې چا سره خلاف کنځل کولې عزتمنو چې د هغوی سره روغه وش په کوم شرطونو شوله. راځئ موږ سره د ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات دروایم. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګنه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ علم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلې نشان وهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو زموږ د مخکې د علي شاه 007 په پېښور پرنس کمپنۍ مخې ته راټول شوي او ویل چې موږ نه منو د علي شاه 007 په حاشیې نه منو. د هغې په باره کې ورته سنن شاه ډېرې کنځلې کړې وې چې نن د هغوی روغه وشوله او په دغه شرط باندې وشوله چې نور به موږ نه چاته کنځلې کوو او نه به په سوشل میډیا باندې داسې څه پالتو خبرې کوو چې دا اوسنی نسل خراب. خو عزتمنو چې په دغه دوران کې دوی خپله عمده فیصله وکړله چې دلته کې موږ خلک تنګوي او غواړو چې بار ملک ته لاړ شو، ځکه چې علي شاه ته ډېر اپونه شوي دي خو تر اوسه پورې موږ چاته ښه نه دي کړي. ټولو کسانو ته موږ انکار کړی دی. اوس ډېر سخت مجبوره یو چې لاړ شو بار ملک ته. په پاکستان کې موږ خلک ډېر سخت تنګوي. په عزتمنو دغه کسانو سره یو هغه په دې شرط باندې وشوه چې علي شاه به نوره نه ګډېږي او نه به موږ په سوشل میډیا باندې راځو. خو هغه کسانو ولې دغه فیصله وکړه چې دوی ته به موږ کاروبار روانو، ځکه عزتمنو چې دوی له به موږ د رزق او صله روانو، دوی له به موږ کاروبار روانو. الله تعالی دې وکړي چې دوی دغه شانتې دا ډانسونه او دغه کنځلې او داسې پالتو خبرې پرېږدي، ځکه عزتمنو چې د دې نه مخکې دوی ډېر دغه شانتې توبې ایستې وي او د هغې د پاسه به بیا هم دغه شانتې کارونه کول. د دوی په خبره باندې عزتمنو ستاسو څه خیر دی چې دوی به دغه کار پرېږدي که نه، چې دوی صرف د دغه کسانو نه په دې چل باندې صرف پیسې وباسي. نو حتما نه سره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زموږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ. باقي سره د ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.